واعبدوا الله اور د الله عبادت وکي تاسو ولا تشركوا به شيئا اور د الله سره یو شی شریک م جوړوي وبالوالدین احسانا اور د خپل مور پلار سره ښه سلوک وکي وبذل قربا د رشتہ دارانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار ذل قربا هغه پړوسیان چې تاسو رشتہ داران دي والجار الجنب هغه پړوسیان چې تاسو سره اجنبي دي والصاحب بالجنب ستا په څنګ کې ناس پړوسی وابن السبيل او د مسافر سرا وما ملكت ايمانكم د خپل خادمانو غلامانو سرا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا بشک الله تعالی محبت نکي د هغه انسان سره چې تکبر کوي او غټ غټ خبرې کوي الذين يبخلون اور هغه کسان چې بخل کوي ويأمرون الناس بالبخل اور خلق ته حکم کوي د بخل دا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله اور پټي هغه شان چې الله ور کړی د خپل فضل سره واعتدنا للكافرين عذابا مهینا اور الله مشتهر کړی د کافرانو د پاره داسې عذاب چې هغه ډیر د رسوایی والا عذاب دی عزیزان د سورۃ النساء آیت نمبر 14 اور 10 دی اول الله فرمایي چې عبادت ہوگی عبادت د الله بس بل د اچھا عبادت نشتا ولی بل د ذات نس چې عبادت وکي ذات خودی دغه یو الله چې عبادت وکي انن سبا خلق زر پی در کې بیا درې ورځې مش سلام ورچو السلام علیکم اجي صاحب زر پی درا کړی دی اور کم الله چې دومره نعمتونه کړی دي خو عبادت هم دا حق دی عبادت چې څومره عاجزي د غمره شایسته دی عبادت چې څومره په عاجزي او په خاکساري هغه ته عبادت وای ولا تشرکو بی شیئا شرک بنه کوي د الله سره که پیر دی که مرید دی که مزارات دی که باباگان دی که ناناگان دی که هر څوک دی که شیخان دی که مفتیان دی هیڅ څوک به د الله شریک نه ساته نه په تعویذ کې نه په بل شي کې ټول کار کې به الله منه چې دا ټول کار الله کوي په تعویذ کې اثر الله چی په دوا کې اثر الله چی نا چوڑی الله راولي نا چوڑی الله لري کې ولا تشرکو به شیئا په کائنات کې خدای شي استا هم نه چې د الله سره شریک کې دون شیخ استا هم نه خپل پلاس باندې ډبري سره جوړی کړي بیا د عبادت کې پاگلان وا الله پیدا کړ د عبادت د کې د الله سره شریک جوړي ولا تشرکو به شیئا نه به شرک خفي نه به شرک جلی وبالوالدین احسانا د مور پلار سره حسن سلوک مور پلار سره ای مور ته مخ مخ شین الله سپورت کا چې سره کم کعبۃ الله ته ګوره دعا قبلېږي مور مخ ته ګوره دعا کوه الله رب العزت هغه دعا قبلې اور نبی علیه الصلاۃ والسلام خو فرمایل چې ظلمز د یو شی د پاره نه ماتوم ک چیرز ما مور بی امینه سلام الله علیها او فرمایل چې یا محمد اے محمد ز محمد بالمز پرېږدم د خپل مور پر حکم باندې به عمل کوم دومره عظیم عمل دی وبالوالدین احسانا د مور پلار سره حسن سلوک سره کم حسن سلوک د مور پلار په مخ کې بنه کوي دا بنور ته مخصوصه کیږي مور پلار ته چې زوی نن د مینې خونې له اول لاړې مال باد کې رالی که دغه خبره محسوسه کله مور نافرمانی دی وکړه د پلار نافرمانی دی وکړه تر راسه اول مور پلار له حاضری ورکا کچیر د مینې خونې له ولاړې مور پلار په زړه کې محسوسه که دغه د مور پلار نافرمانی ده وبالوالدین احسانا لکه غلام چې د اکا سره خبرې کې دارنګ خبرې وکړي مخکې د چا سره حسن سلوک دي سو طبقه الله فرمایي وبذل قربا رشتہ دارانو سره والیتام د یتیمانو سره مسکینانو سره والجار ذل قربا والجار الجنب پڑوسیان دو قسمه یو د پڑوسی چې ستا په خاندان کې رشتہ دار همي یو د پڑوسی چې خالص ستا په علاقه کې پروت ستا د قوم د رشتہ داري نه دي دوار سره په حسن سلوک کې د اسلام حکم دی وصاحب بالجنب شنی صد کې د پاره څوک ستا سره ناس دي په مسجد کې په بیٹک کې په دکان کې د هغه هم حقوق خیال ساتي وابن السبيل د اسلام احکامات په کفر کې یو شی نشته کفر کې تور شپه ده وابن السبيل او د مسافر سره بشره سلوک کوي مسافر ته ځای ورک مسافر ته اوبو ورک تنگوایم بار بار پښتنه پر کو دا د مسافر د و ما ملکت ایمانکم نوکران په غلامانو نن نوکران دي د نوکرانو خیال بساتي نوکر بدار کم نه استعمالي چې گاډیان په پرمنځه چپلی کې په صفا کوي اور خپل کن په صفا کوي اور خپل په دسترخوان کې په ډوډۍ باندې هم نه پرېږدي نبی عليه السلام خادم حضرت انس بن مالک ټول عمر د نبی عليه السلام په دسترخوان باندې چنستي خوراکي کاوي غلام جلا ډوډۍ وخوري نوکر جلا ډوډۍ وخوري مالک جلا ډوډۍ وخوري پوسه چې د اسلام حقوق ادا نکړ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله قطعا ودا سړی نه خوشي چې کم مختالا فخورا په لباس کې فخر کوي یا په خبرو کې فخر کوي د ځان غټ غټ جوړ کړي اور زموږ په معاشره کې دا عذاب بنزور په گاډي به اخستې نه په لار کې بدل لار هم نیولي
ارنونه به هم د زیاتی شکنزل به هم د زیاتی در ټولو بستر کې غټه هم درکشلی ولې خدای په پیچارو گاډي کې ناشتي په ویډز گاډي کې دی ناشتي دغه توای تکبر کول خپل په حرکات او سکنات باندې کاټن کپڑے اغوستي دي او ټول تستر کې ښکارا کی او مخفخورا دویم تکبر دادی الله فرمایي چې په خبرو کې غټ غټ غایش کښنی خبره غسه کینا غټ غټ خبرې کوي غټ داسې خبرې کوي چې هغه د الله د صفات خلاف دي دا هم متکبر دا هم الله نه پسند کوي الذين يبخلون الله هغه کسان چې بخل کوي بخل عزیزانو دومره غټه ګناه ده چې په نبی علی السلام فرمایي د مؤمن په زړه کې بخل نه راتلای کواکی ایمان موجود دی اور بخل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بخیل د الله سره هم لري د بندگانو سره هم لري د جنت سره هم لري سخی قریب من الله قریب من الناس قریب من الجنه سخی الله ته هم نږدې بندگان ته هم نږدې اور جنت ته هم نږدې بخیل د مسلمانانو په دعاو کې نه شامل شي چې څوک مال نشي خرچولای نو مسلمان دعا ولې خرچ کی اور د مسکینانو د غریبانو د یتیمانو د خلکو دعا خو الله ډیر خوشي چې تاب مال کې غریب نه شاملې نو د غریب په دعا کې به الله ته هم نه شاملې دا د غټ نقصان دی و یامرون الناس بالبخل او خپل هم بخل کی بل ته هم لار ورشي مې ځای کو پیسې په دې لار کې د لګول په دې مسجدانو مدرسو غریبانو څه ضرورت دی دونه وړ خیرات دونه ضرورت نشته یو شنه خپل هم بخل کی بل ته هم د بخل دعوت ورکی بدترین مخلوق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو بخیل عبادت کی بزرگی کی لیکن یو سخی عبادت کم کی لیکن د الله په لار کې شان ډیر خرچي دغه سخی در هغه عابد بخیل ډیر فضیلت لري او الله ته محبوب دي ويكتمون الناس ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الله رب العزت فرمای چې هغه شان مو پټي چې الله ته درکړ الله نعمت درکړي شی پر ځان خرچ کې اظهار وکا دا تکبر نه دي واعتدنا للكافرين عذابا مهینا اور الله رب العزت د کافرانو د پاره د رسوایی والا عذاب تیار کړی دي ازانو د اخري آیت د کافرانو د يهوديانو په باری کې راغلي دي لیکن چونکه زموږ په معاشره کې او په ماحول کې نن سبا دا شی ډیر موجود دي ځکه الله رب العزت د قران حصہ جوړ کړی دا الله د عمل توفیق ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين